د اوس او د خزرج ډېر خلک مسلمانان ځکه د اوس او خزرج والا څوک دا فرنګیان په ایمان باندې مشرف شو. خیال کې راغلی یو یهودي دی، یهودي خو د ابتدانه د مسلمانانو څه دی دشمن دی، د هغه نوم شماس ابن قیس دی. هغه چې دا ولیدله چې اوس او خزرج مسلمانان شو، نو یو ځلې څه مفاخره مشاعره وه، په هغه مشاعرې کې د مسلمانانو خیال کې راغله که نه د دې اوس او د خزرج د یو جنګ ذکر یې وکړ. دغه اخنس څه دی اخنس دی که شماس ابن قیس یو جنگ چې په میان د اوس او د خزرج چې شوی و، هغه زوړ جنگ یې چې کوم نه ذکر که په خپلو اشعارو او د دې په منځ کې هغه بغض بیا تازه کړ، حتی چې دی یو بل ته کنځل شروع کړل او دومره سخت یو بل ته چې کوم نه برهم شو چې د جنگ دپاره وخت مقرر. په دې کې اصحاب کرام نبی علیه السلام ته لاړو، وی یا رسول الله د اوس او د خزرج جنگ کېدونکی دی د مسلمانانو په منځ کې، د دې ادراک وکړه. نبی علیه السلام راغی او دوی ته یو څو کلمې وویل چې د خدای بندګانو تاسو باندې خو الله ډېر رحم کړی دی، اوس تاسو څه کوئ د یهودو د نسل د یهودیانو په چال کې راځئ. خیال کې راغلی دوی وجړل او یو بل سره غاړه غړی شو او هغه فتنه الله تعالی څه کړله ختم. د دې آیاتونو شان نزول څه دی؟ دغه اختلاف د اوس او د خزرج. یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو، مراد تینا څوک دی؟ د اوس او د خزرج مؤمنین. ان تطیعوا فریقا من الذین، فتاسو اطاعت وکړئ د یو ډلې د هغه خلقو اوتو الکتاب چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی، چې هغه څوک دی؟ شماس ابن قیس او ملګري. یردوکم، تاسو به واپس کی بعد ایمانکم، پس د ایمان ستاسو نه تاسو به واپس کی کافرین، پتا چې دا چې حال کې چې تاسو به کافر شئ. وکیف تکفرون، څرنګه به کفر کوئ وانتم تتلی علیکم، حالان کې لوستلی کېږي علیکم په تاسو باندې آیاتونه د الله تعالی، وفیکم رسول، او په تاسو کې رسول عظیم الشان دی. ور رسول د پکې ژوندی دی، بیا به هم تاسو فتنه کوئ. ومن یعتصم بالله، چا چې منګولې ولګولې په دین د الله، فقد هدی، بېشکه دته هدایت شو الی صراط مستقیم، د لارې سیدې. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمان والو د الله نه ویریږئ، حق تقاتی، په حق یری سره. حق یری سره حدیث کې راځي، حق یره څه ته ویلی شي؟ ان تطاع ولا تعصى، ان یطاع ولا یعصى، چې سړی اطاعت وکړي نافرمانی نه کوي. ان یطاع فلا یعصى وان یذکر فلا ینسى، او د الله ذکر کوي الله نه یری. وان یذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر، وان یشکر چې د الله شکر کیږي، فلا یکفر او ناشکري نه. دې ته حق تقواوي درې نښې شولې. ولا تموتن، او تاسو موفات کېږئ الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې. څه مطلب؟ معنی دومو علی الایمان، دومو علی الاسلام، واعتصموا بحبل الله، منګولې ولګوئ په رسۍ د الله، په رسۍ د الله چې هغه قرآن پاک دی. ولا تفرقوا، تفرق مه کوئ، د یو بل نه مو جدا کړئ. واذکروا نعمت الله، یا لا تفرقوا، اختلاف مه کوئ. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ نعمت الله تعالی په تاسو باندې چې تاسو ته ایمان نصیب کړی دی. اذ کنتم، په هغه وخت کې چې وئ تاسو اعداء دشمنان، فالف بین قلوبکم، الله مینه واچوله په زړونو ستاسو کې، فاصبحتم، تاسو وګرځېدئ بنعمتې، په نعمت الله تعالی سره اخوانا، رونه. وکنتم، وئ تاسو علی شفا حفرة، په غاړه د کندې باندې، من النار، د جهنم. تاسو د جهنم په غاړه ولاړ وئ. شفا څه ته ویلی شي؟ کنارې. پوه شوې؟ او شفا د شفت
شفت څه ته ویل شي شونډې ته پوه شوې فانقذکم منها الله تعالی بچ کړی تاسو د جهنم نه کذالک یبین الله دارنګ بیانې الله تعالی تاسو ته څه بیانې آیاتونه خپل لعلکم تهتدون خایي چې تاسو هدایت بیا مومئ چې تاسو هدایت بیا ولتکم منکم خامخاشدی پتاسو کې امت یو ډله یامرون بالمعروف یدعون الى الخير چې بلنه کوي خیر طرف ته و یامرون بالمعروف امر کوي د نیکۍ و ينهون عن المنکر منع کوي د بدینا پتاسو کې دی یو ډله د مخلصین او د مبلغین پیدا شي چې خلق ته تبلیغ کوي و اولئک دا خلق چې هم المفلحون دا کامیاب دي دا څه دي دی آیات کریمه کې اجتماع ته اشاره چې انفرادي عبادت دا یوازې ذریعہ د نجات نه ده بلکې ورسره اجتماعي عبادت چې هغه امر بالمعروف او سله نهي عن المنکر ولا تكونوا مکیږي تاسو کلذین پشان دا خلقو تفرقوا چې تفرق وکړو چې هغه څوک دي يهوديان تفرق وکړو ډلې شول وخت لفو اختلاف وکړو آیاتونو کې تحریف وکړو من بعد ما جاءهم البينات پس لغه چراغلو دي تواضح دلائل اولئک دا خلق چې لهم عذاب عظیم د دې لپاره عذاب لوی شدید د دې لپاره عذاب لوی خیال کړئ دغه دې تفرق اختلاف خیال کړئ اختلاف دا امام عبد البر دا یو عالم تیر شوی دی او د دې کتاب دی جامع العلم پاگی کی یو حدیثو د یحیی ابن سعید نقل کړی دی چې مخکې زمانہ کې دا چې مفتیان خیال کړه چې هغه په فتوی ورکولې چا به یو شی ته حلال یا چا به یو شی ته حرام وي لیکن دواړه برحق دغه مفتیان سو دواړه برحق خیال کړه چا به دانوي چې دا محلل هلاک شو یا دا محرم هلاک شو بلکې هر یو به بل سکو احترام دا د مخکنی زمانه د مفتیانو حال شافعی سے امام محمد تا نه امام ابو حنیفه تا فاسق او فاجر نه وي امام محمد او امام ابو حنیفه هغه چې کوم دینو هغه بل تا فاسق او فاجر نه وي هر یو به بل یو سکو احترام دی نه دغه تفرق او دغه اختلاف دا سبب د عذاب نه دی بلکې سبب د سله رحمت خیال کړئ او د يهود اختلاف او د يهود تفرق دا سبب د سله د فتنه او د عذاب ځکه الله تعالی فرمایي اولئک لهم عذاب عظیم د دې لپاره عذاب عظیم دی یوم تبيض وجوه وتسود وجوه دا عذاب کله دی یوم تبيض پاغورت باندې چې سپین بشي وجوه مخونه د خلقو چا مخونه بس سپین شي ایمان وتسود وجوه مخونه به تور شي تور بشي مخونه د چا مخونه به تور شي د کوپا خیال کړئ او ایو طالب وی دا چته استاد وی چې و به حالیه چې کم دینو هغه په جمله باندې نه داخلي پوه شئ کنه هغه طالب وی چې ولې نه داخلي یوم تبيض وجوه وتسود وجوه وداد پکې نه ده داخل شوی پوه شئ دا و به عاطفه ده خو و به حالیه نه ده فاما الذين اسودت كسان چې تور شي وجوههم مخنده دی اکفرتم بعد ایمانکم دوی تبو ویلې شي تاسو کفر کړی دی پس ته ایمان تاسو نه آیا تاسو کفر کړی دی استفهام څه دی اقراری فذوقوا العذاب وسکای تاسو عذاب بما کنتم تکفرون واما الذين ابيضت وجوههم کسان چې مخ سپین شي مخونه دی ففي رحمت الله دوی په رحمت الله تعالی کې وي هم فيها خالدون او دا الله پر رحمت کې به همیشه وي
تلک دا چې بیان شو آیات الله د آیاتونو د الله تعالی دي نتلو علیک بالحق مونږ لولو پتا باندې په حق سره دا حق آیاتونه وما الله ندی الله تعالی یرید ظلما للعالمین چې را د وکید ظلم د مخلوقاتو ولله ما فی السماوات دی الله لرا کائنات چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او کائنات چې په ځمکه کې دي وإلى الله ترجع الامور او دی الله تعالی ته واپس کیږي تمامه فیصله د ټولو فیصلو مالک څوک دی یو الله صدق الله العظیم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ونكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف إن شاء الله أيها ملګری د دعا درخواست کړی دی حاجات الله کریم دی ولا ادا کی الله دې ته حاصل کی الله دې موږ ټول حاجات پوره کړي څوک بیماران دی الله شفا کامل ورکړي او چا په کور کې بیماران دی الله شفا کامل نصیب کړي څوک قرضدار دی الله قرضونه ادا کړي څوک محتاج دی څه قسم حاجات شرعیه دی الله دا حاجات شرعیه د ټول پوره کړي د قران پاک علوم او خپل اخلاق عادات د موږ ټول نصیب کړي الله کریم په دې د کامل عمل او د علم توفیق نصیب کړي یا الله د منکرات او فواحش نه موږ بچ کړي او یا الله کومه کړي الله تعالی ته معاف کړي تعافی موږ ته معافي وکړي غافر الذنب د ګناهونو بخشش وکړي قابل التوبه د موږ توبه قبول کړي چې توله خاوند رحمت په موږ باندې رحمتونه نازل کړي خدای څنګه د خیر دعاګانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتي موږ یې غواړو ته قبول کړي